سورۃ زخرف څنګه چې ترتیب د مصحف کې دی دا چې ترتیب د نزول کې دی سورۃ کې دغه د اتم شوخی کوي حامی مومن کې مسله د توحید نافذ د شرک د دعا بیان شوی و دارنګ شرک اعتقادي او فعلی دواړه پکې رد شوی او دلایل هم بیان شو نو صورت حامل سیدہ کې څلور اعتراضونه ستاسو خبره نه کوي نو څوای موږ وګورو کې ګنواله او قنواله خپل کار کوم خپل کار ته پریدا زه خو تاسو غوندي بشرم لسان او نسب کې دومره فرق دی چې زه د ځان خبره نه کوم ما ته وحی کیږي خبره مې ډیره وګدانه لنډه ده انما الہکم الہ واحد تاسو کارساز دا یو دی پتوی زور شرک او کفر میں کڑے توبه وباسه او استغفار وغواړه دویم منکو کیریږي او دارنګي مشرانو په سمنډه وو هغه امراته وی لا تسمو لهذا القران والخوف غواړي چې غلبا سره کوي نو شور جوړ کوي الله کتاب کې الله جواب ورکوي چې دا شیطانان مسلط کومو لازم قانون دی چې قران نه څوک مخواړي نو قید له شیطانان په هوله خلیق دې به مرګري دریم داستا اختراع او آسمانی کتاب نه دی پداس کا معجزہ نو اجازه په دې کو چې دا پاجمای جبوي تمہارا جو دامر دې په خپل جوړه او مستوي دا آسمانی کتاب دی جواب ورکو په پاجمای جبوي تاسو وویلې چې دې احکام دلایل آیاتونه واضح نه دي مونږ پاجمای جبو کوي بیا ول دا تاسو کا جوړ کړی دی کدا الله نه بیان په یو اور براغلو موسی علیہ السلام لمی په یو اور ور کړو اختلاف او سوستا حال شان د حال د موسی علیہ السلام او کتاب حال داغه غوندي دی د چا چې کوئی بدی نو باندې دی کوئی بد باندې اشار پارچوانا وای سورۃ شورا کې درې اعتراضونه او داغه جوابونه یو دا خبره بل چان را کړی یواز ته کوي ذالک یوهی الیک و الی الذین من قبل وړي غندا خبره شروع کړی دا کې دې شي اسمان دراوشي اسمان مالا ملائکه هم دا خبره منلې دا کوي الکوتا دایمه شوبا کتابونو نه خلاف کوي کتابونو نه خلاف او مانلې کړه هغه مخالف وي الله دی کتاب نه کله چې په وشي کې اختلاف راغی نو الله وی داغه حکم فیصله الله دی کتاب نه ولټوي دریم د مولیانو نه خلاف کوي ټول مولیان یو په لور ته یو تبل فروي جواب هغه د حسد او د بغض او د بغاوت په وجه نه مخالف شي هغه ته خفت الله چې دا د اخر زمانه رښتینی پیغمبر دی او په دې صورت کې د دې شبهات جوابونه به کوي تر اخره پورې په دې زخرف کې اوس په ته آیات کې اعتراض داغه جواب دی او هغه د زمر غوندي مونږ چې د دې د پاره ورته وو چې زمون الله تعالی دې گاو زمون سفارش کوي نو قرآن وی ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه ندی واقدار هغه کسان چې دی رامدد کوي بيد الله نه د خلاصولو د دې کولو او واکو سره نش کرے مگر زه اجازه او حکم الا من شهد بالحق وهم يعلمون چې هغه گواہی په توحید کړی او دې په کوي چې یاره دا موحد د دنیا نه تیر شوی دی نو بیا زه اذن ورته کوم اجازه ورته کوم په دې صورت کې
شبهات زخبیر دي هغه د باق شبهې نه دي بل من کې د مشرکین او د عناد او د تعنت او د ضد د وجه نه راپورته شوي شبهې دي دا صورت مشابه د انعام سره په کثرت د شبهاتو کې قال او قالو دا په نهایت زیات دی صورت درې حصوں ته تقسیم دی اول چې کوم دی کې قاری درې ریاو سوال ختم آیات پورې دې کې تقریبا یولس خبرې دي توصیف د قران کوي چې څوک یې نه مانی بیا رټنه ور کوي او دریم تسلی ور کوي پیغمبر علیه السلام ته څلورم چې بدین برابر نشي تخفیف ور کوي بیا دلایل ته شروع کړي دی عقل خو دې کار کوي کنه نو بیا مشرکین نو په شرک باندې رټنه ور کوي او هغه دې چې استدلال په اتباع الابا نیولیو دا غیرت کوي او بیا دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام د تشجیع د پاره او د توحید د پاره تفصیلی جواب چې موږ د مشرانو منو مشران خو په دنیا کې ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام هغه کولار ولې نه دی بیا منکرینو د رسالت کا رټنه ور کوي او اهانت د دنیا کوي دا ته چې په کوم شي اړه مې دا صرف څخه د ژوند د دنیا متقله هو د الله په لاس کې چې کوم شی دی هغه ډېر بهتر دی بیا یو رسم زجر ور کوي او تخفیف موریدینو د قران دا آمین الله کوي په مقصد خپل د دې حروفو گواه کتاب واضحه مبین کی اشاره را چې نقوی دلیل تکیری یقینا من ګرځولیا د لره قران ولستو والا کتاب او بصاف جبره عربین بصاف جبره او د سره پاره د دې چې تاسو عقل منشي لعلکم تعقلون چې عقل درکې پیدا شي معلومیږي دا چې قران کریم د عقل کتاب دی او د سړی عقل پوره کیږي باندې چې د الله کتاب زکا او عمل وکا او بیبل ته وخی لعلکم تعقلون پدې کې داسې فرمولې دي او داسې پروګرامونه دي چې بشر دا غیر خېګړ نه عاجز دي او دا غیر نه کوي بشر دا علم نشتا د سبا په حال باندې نه کوي او پدې کې د زرګونو کلونو وروسته پروګرامونه دي زرګونو کلونه هغه یو ورځ چې 50,000 کاله د هغه پروګرام په کې دارنګي د ژوند په هر اړخ کې د کلام کوي او په متانت کوي او نهایت زیات په عدالت او په انصاف کوي ولعلکم تعقلون د عقل والا شی او سړی فریدي او بل شي په اړه او ځان د بنیادم وي انسان کو ممتاز دی د ټول حیواناتو نه په عقل سره او هغه عقل چې په کار واچي نو عقل منشي او چې په کار یې وانه شي نو هغه جاداد او سره دی او ایسته او بس گزار کا بیا خپل شي او یقینا دا هغه د کریالي کې دی ام الكتاب لوح محفوظ کې دی اصل د کتاب حدیث کی راځي د ټول لوح محفوظ ومن کې قران دی او یو حرف لکه د هود دغره قدر تمثيل پیش کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم او حروف لیکل شوی دي په زبرجد باندې باج زمرود وی باج بل شیدا کې نایاده د قیمت نه چې انسانان داشان په قیمت سره کیږي معنا نهایت زیات ومن د کتاب کې د لوح محفوظ فی لوح محفوظ قران کې راځي او منصر دې خامخا او چداو د حکمت والا ډیر لوی مرتبه د قران کریم او لوح محفوظ کې دا او د حکمت نه ډک دی نهایت زیات نو زجر ورکی ما تخفیف چې ما دا خپل د پاره کتاب راولې او ساتي شا کړی دا او د دې دا معنا نه ده چې زه وتا ته بیان نکوم آیا
افنضرب عنکم الذکر واړو د تاسو پندو نصیحت سبحان پاړول سره مخړول سره د دیو جنا چې تاسو قوم مشرکان زو تاسو نه بیان د تخامه حکومت واړو موږ تاسو نه بیان چې تاسو قوم مشرکان نه اړو تسلی ډیر موږ راځي چې د پیغمبرانو نړو بنو کې نبرات دوی تا نبی منغروب دوی هغه پوری ټوټه کون کی اوس تخفیف ور کوي حالکم کا صادقینا په حمله او نیولو کی او تیر شوی د حالت دړون بانو صفات دړون بانو تیر شوی چې خلاف الله د کتاب سره کړی دی هغه تبا شوی دی وسمه قانون دی بیان دی قدرت ما مغه دی پتا بوزو کی د دوینا چې چاته را کړی اسمان نظم کوي را کړی دی لرا هغه غالبا په هزار هغه غالب سلطه زیات ادا او کویږي او ټول شیان باندې کوي هغه ذاته چې ګردولي تاسو لپاره زمکا فرش او ګردولي تاسو لپاره په دې کې لاري د پاره د دې چې هدایت بیا موږ مطلب دا چې د لارو حصیونا اغلار عقلی تا ورسیږي نو قران راولېږي نو دا لار معنی او دا بل نه معنی او هغه ذاته چې راوري دې زبر نه وبو لکه څنګه چې دا بازه د زمکه او تازه کول د زمکه د پاره وګرا لګي دي دا چې د تازه کول د زړونو د پاره او دا آبادی د زړونو او د روحونو د پاره اسمان نه کتاب راولې گو وانه فی ام الكتاب لدینا راجل حکیم هغه ذات چې راورږي د برانو په خپل اندازا ژوندۍ کو په دې سره وکړه او راپور ته کوپی هغه کله او دارنګ استاجو د آبادی او د روح د ژوند کې دوه د پاره من کتاب راولې دا قرآن کریم او آزاد دې چې پیدا کړی جوړې ټولې او ګذوري دي تاسو را د بیړې او ډنګرونه هغه چې تاسو د سوري گئی بیړې کې دریاب کې په لمدا او په ډنګرو باندې دا پوچا باندې په پاره دې چې برابر شي په شاګانو دې بیا یاد کې نعمت درف پر کله چې برابر شي په دې باندې او وای پاکی دا آزاد لرا چې دا بیدار کړه مونږ قضا کاوه نیو مونږ دې لرا تواندرون کی مقرنین متقین مونږ تړون کی نه چې دا و تړو او ځانتا مسخر کو او بیا په قواړو وما كنا له مقرنین اعتراض راځي چې تاسو ثم تذکروا نعمت ربکم نعمت یاد کړئ نو د نعمت په مقابل کې شکریا پکار دا اذا استویتم علیه نو وتقولوا الحمد لله الذي سخر لنا هذا ذا پکار د نعمت په مقابل کې شکریا پکار دا حمد پکار او قران سبحان الذي سخر لنا هذا هو دا ولی اشاره دې درچیو هو د نعمت شکریا د پدې کې دغه چې الله د هر عیب او نقصان نه منزه وګڼي نو کله کمال خاون وی دا خو سیدا او چې کله یو سړی سره چا سره کمال وی او عجزم پکې نقصان هم پکې نو دا کمال نه دی نو د دې وجنا هغه ولنه صفات د الله ذکر کو چې دا د عیوب او د نقصان نه منزه دی و اشاره سره بلم دا هغه دا چې لفظ د سبحان تعجب د پاره استعمالي او د حمد صيغه دا تعجب د پاره نه راځي دا یواد د شکر د پاره راځي و اشاره دې دا چې عجیب خبره خدا لا چې دا دومره به ساروي دی واړه الګ الله تا ور کړی دی ذکر وی وما كنا له مقرنين اكيد اغذات لرا چې تابعدار کړه مون قضا او نیو دې لرا باندې کی
او یقینا پر رفتار ګرځیدون کیو مطلب دا چې اصل د ودرېدو او اخر منزل څنګه رب کرے وإنا إلى ربنا لمنقلبون او دا ځکه وو ویلو چې سور شو یو مطلب لرواني او دانه پټ بیام سوري په دې دنیا کې او دا دنیا ختميږي او بیا آخر منزل بری دا الله پاک حضور کو ودی یما د ټرک ډرایور د ټرک ډرایور یو ځای کې اډا باندې وځي اخر نه اډا دی رب العزت هغه حضور دی هغه ته وځي وسو زجر ور کوي قران کریم په شرک باندې لیکن د شبهات په شکل باندې ذکر کوي او رټنه ور کوي شپغم ورزول دی تعالی سره بندگانو د ذکی عیسی څنګه چې د الله برخه د داسې د بندگانو برخه مقرر کړي یې بندگانو له نایبین مقرر کړی دي وجعلوا له من عباده جزءا ورزول دی دوی د الله سره بندگانو د ذکی نایبین یو حصہ مقرر کړی دا او برخه یقینا انسان خامخا قادر دی خارا دا کار چې انسان کوي چې دا الله او دا بابا مدد کفر او کبڑا د کفر او یا علام دا کارونه کوي او بندګانیم کوي دای نایبین دی او تصرف دی او قهر دی غلبا نو دا کار کفر دی دویم شبهه دا هي او زاجر په شکلی ذکر کوي اینی ولیری دا غنا چې پیدا کوي لورګانی او ورکړي تاسو په ځامن باندې دغه د ځامن شتا او نه لورګان شتا ده وزاد استا دل صافی د نهایت زیاته چې ځان له زوی باندې قایلی او الله له حضور باندې قایلی دا تلک قسمت بیزا دا یو غلط تقسیم دی چې تاو کو ظلم چې ځان له زامن قایلی او الله له لورګان الله له نظامن شتا او لورګان شتا دا دې تر دې بلی وای نه هیڅ ځات اینی ولیری دا غناش پیدا کی لورګانی او ورکړی تاسو په ځامن باندې جواب کله چې دې اور پېښو د دې تا پاره باندې چې بیان مهربان ذات مثال په صفات کې مهربان ذات لوي وګړي مغزا تستور او دیوی ډک غمنا خپل ته خفقېږي او الله تعالی وای تاسو رب انصاف ایدا څومره ظالمي بل جواب آیا سوچ پالل شي په غاڼه کې او دا په خبرو اترو کې نیکار کوونکی مراد لرا د خزي د پیدا کې دو نروس دا دای والی دی او دای غاړه کوي دای چار ګل او دای بیزوان دی ځان خسته کوي په بار نشي باندې سامان ځان له پیدا کوي کالیو غاڼه نو دا ټول ژوند بدی کړي او نو معلومیږي چې دا ان خزانه ناقص الخلقت دی څنګه چې ناقص العقل او ناقص الدین دا چې ناقص الخلقت انږي خلقت کم دي ځکه بل شي ته احتیاج دی هغه باندې ځان شسته کوي او هر چې نر دی نو داغه بدن پورا دی په خواهش کې مکمل او د خواهش د پاره ګیره ول ور کړی او دوی ویل چې نه موږ هم د خود غونډي او ما یونا شاو فی الهیتی آیا هغه څوک چې پادل شي پیدا کول شي ځانا کې او حال دا چې دا خبرو کې نه کارکون کی مراد لرا تو کما خزا تکړی مداغه په مقابل کې بل ندی تو فاطمه رضی الله عنها غټه را والی صاحب دا غنه غټه عائشہ رضی الله عنها غټه را رسول الله صلی الله علیه وسلم غټه د خزو نسبت د سړو ته د سړو خبرې اترې دي قوی او درستی بل راتنه ور کوي او ګرځونی دي ملائکه هغه چې دي بندگان دې مهربان ذاتی جنا کوي جواب اې دې حاضر شي پیدائش دې تا
ولې چې ملائکه الله تعالی اقول نو تو وتولاد وی او هغه د توم زینه تعجبی ګرځي چې وبلی کله شي گواهی دي او تاسو وخت دی قیامت کې چې دا چټیات دی ولې وایلا بل پلیتی دی وایدی کې اراده د مهربان ذات من به عبادت نو کړه دي بوتان عبدناها فقال عبدناهم ذویل کول دي د دې خلکو په بندگی موږ نه کړې جواب نشته دوی لرا په دې باندې کویا بل جواب نه دي موږ اٹکل وای چون کی دا شوبان کا رانا وا نو الله کا ګڼ جوابونه ورکړه بل د مشرک کار دالې چې خپل باطل باندې د الله مشیت دلیل کوي او لکه څنګه چې معتزله وای اصلاح په الله باندې لازم را نو دا دروغ وای وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم فذا الله نے فخله موږ د عبادت نه کړې لاس پیرانه نیولې مخ به نیولې باندې پیرانه نیولې ټول به بند کړې وي کمونیست وبم وایي چې موږ روزو خورو الله موجود دی موږ نه وای لاس نیولې دا د کمونیستو د معتزله یو کافر د بل کافر سره تشابه قلوبهم یو شان دي ضروري په کفر کې الله پاک جواب کوي نشته دوی لرا په دې دلیل وایم ندی دوی موږ اٹکل وای صرف خرچین درم ایا موږ ورکړی دوی ته کتاب مخکې دي چې دوی باغی باندې منګولي لګون کړي فهم به مستمسکون تماسک او استمساک دا یواز کتاب د پاره پکاري بل رټنه ورکړي بلکې وایي دوی چې یقینا موږ مونږ دي پلاران په او طریقه باندې علا امتن په او طریقه او دین باندې مونږ دي او مونږه په نخود دي کې هدایت مونږ کیو وای نه علا ساره موتذ من هغه په سروانه جواب دارنګي مونږ یې مخکستانه کلی کې دم دې لیکله مخکستانه پولیس کلی کې ګرون کې مونږ وایل په مسجد دوی چې یقینا مونږ دې پلاران په طریقه او دین او یقینا مونږ په نخود دي باندې ابتدا کون کیو دا خبره دا غیره لکه نور مرجات دا ورته وای پیغمبر یا او بوای دی پیغمبر اگر کرا غلم تاسو ډیرا هدایت والا طریقه دا غنا چې مندري تاسو باندې خپلکاران هغه چې زیاته د هدایت والا طریقه د باغ راغلی دوی ویل یقینا موږ باغی چې تاسو را لګی شي من کړیو همیشه کافرو د طریقې کار د پیغمبر نه انکار کړي د پیغمبر نه انکار نه کوي خداغه د پیغمبرای نه انکار کوي رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل چې تا صادق او امینی خو چې دا راتک دې په کوم شي کړي دې ته دروغ وایي ولکن نکذب بما جئت به ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه دارنګي استاپ ملاتو منی او صادقای دی منی باخوندازه تو او پیرزادګای دی منی او چې قرآن شروع کی بیا به ځان سیالو کې چې تا د کومه مرتبه سره ان بما ارسلتم به کافرون او دا د ډیر په خانه چې دا الله د کتاب خلاف دی خلکو کړي نو چې کلا دا هغه رسته شبهه او نو فانتقمنا منهم بدلب متواخستا چې دې تا براوره سي چې ستا دا کتاب نه منم نو بدلبم واخستا د دوینا وسمه ما قانون دی تا سره باپلو دې پر کوي اخر دې تراوره سي کتاب کتاب نه بندي او شړی وره او خفا کوي وره نو به انتقام تا ګورا وګورا چې څنګه شوان جام د درو زونو وایس قال ابراهیم تفصیلی جواب پدیشان کرا
چې تاسو مشر او نیکو خو ابراهیم علیه السلام تاسو خو ولی چې کوم دی هغه نه مانای او داوام غلطه ده د باطل نبی ذات دا د ابراهیم علیه السلام طریقه وا اگر کپلار په دې لار باندې هغه پلار په سیوټ وانه چاو چې کله د پلار لار غلطه وا نو څنګه خلاف کوي د خپل نکنا او تشجیع بیانې او توحید یا تا او چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار او قوم ته زبیزار انداغ نه چې تاسو عبادت کوئ مگر هغه ذات چې پیدا کړم یقینا دا زردې چې ما تبل ارو کوي او ګرځولي ودا او کلمه پاتې په جړد دکی او نسل دکی او پارل دی چې دی راو ګرځي بلکې ما فائدہ ور کړو دې کسان کا او مشرانو دې ته تدې چراغ دې ته حق او پیغمبر خارا هر کله چراغ دې ته حق دې دا خبره کړې را وای دې دا جادو یو مون قدیمن کریو هاذا سحرن یوې په چوټو لگاو الزام دې حق باندې او دویم انکار وکړو او جادو نو څنګه نه باندې ته جادوګری نو بل زجر ورګي منکرین د رسالت لا او بل شبهه ده وای دې ولناجلی دا قران ته سړی د دو کرونا چاوي سړی علی رجل عظیم من القريه یا طائف کې او مکه معظمه کې جواب د دې آیا دوی تقسیمي مهرباني در رب دستا هم یقسمون رحمت ربک وای خو دا د الله پاک یو رحمت دی نو دا رحمت د دې پلاس کړي یا آیا دوی تقسیمي مهرباني در استامن تقسیم کړي دي تقسیم کړه د دې ترمنځ گزاران د دې بجون د دنیا کې او په تکړین دي بازي د دې د بازل بازو په درجو باندې نو په دې کې د جنگ نشته شور دې نشته چې دا یو مالدار دی او عادل خوار دی یو منصبدار دی او بل پبلک دی په دې کې د جنگ نشته او چې داوی وکړه چې زه پیغمبري مو حق راوړ نو بیا ته د الله رحمت دا ولی ورکو او هم یقسمون رحمت ربک نهایت زیاد زور ورکو او په تکړی مونږ باز دې په فاضل باز په درجو لکه څنګه چې د دنیا په اعتبار باندې د درجو فرق دی د خلکو داسې د دین په اعتبار د بار دې چې ونی شي باز دې بازو لره پټو باندې بل جواب کوي او میرا بانی در عبدالستاد آغا رضا دا آغنا شدی راج مکی چاگا قرآن دے دا دیر بہتر دے شعر مما یجمعون لکا سورت یونس کم چرازی قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون دا غرد بل جواب ورکی او احانت دنیا وړاندې کوي دنیا سبب د ترقی بیاننو او کنوی چې شی با خلق او ډالا ټول په دې دي نه کې یو شي نو ګرځولیا باندې هغه چاله را چې کوبر کوي په مهربان ذات کورونو د دوی لره چتونه د سپینو زرو او پوړی اندر بیاګانی چې په دې باندې کیږي او د کورونو د دوی لپاره په دروازې وي او سرزار چې په تختونه باندې او چې په دې تکیا وهي او د سرو زرو باندې او ندی دا ټول مگر څکا د ژوند دنیا لا وان كل ذلك لما متاع الحیات الدنیا او ندی دا ټول مگر څکا د ژوند دنیا لا امتحان دې د رب العزت بچا دخل په یو لار د بی دیني نکې دې نو ما به کافر لا چاتونه د سپینو زرو کړه او خوړې اندر پیغان او دروازه او کټونه او تختونه دا مسرو زرو والآخرت عند ربک للمتقین او آخرت په دې د رب دستا دا هغه کسانو د پاره دې چې هغه کې تقوا وي یریږي د رب العزت نه شرک او کفر کوي او وسو
یو لسم زجر ورکی موردین د قرآن تا او تخفیف ورکی او سوچ اعراض کی د کتاب مهربان ذاتنا یاشو عشا یاشی یا یوسرا اذا حصلت الآفت فی بصری کله چې آفت د بسترګو کې راشي او عشا یاشو دا نظر باشی دا آفت پکې نه او نظر خرابي ومن یاشو عن ذکر الرحمن څوک چې شمکور شي د مهربان د کتاب نه د ورځې خدیب لګي چې شپه شي به نظر نه لګي سترګو کې آفت نه او مرض پکې نه او د لیدل نشي کوله او عشا یاشی دارون شي ځان دون کړه الله د کتاب نه او یا شکور شي ځان په زور باندې ډون کا نظر نه لګيږي جوړي افات پکې نه او د الله د کتاب نه مخ اړولي مقرر کو دلره شیطان داوی دلره مرګره مطلب دا چې د شیطان تسلط نه آڅو خلاص دی چې د قران تابعدار دي د قران کریم تابعدار وي هغه د شیطان د سلطنت اخلاص دی څوک چې شکور شي یا مخواړي اعراض کا ځانډون کا د کتاب د مهربان ذات نه مقرر کو دلره شیطان دای دلره مرګره او دوی چې د یقینا بندي دي لره دلال سامنا او ګمان کوي چې موږ د هدایت واره د شرک او د کفر په لار دی وي د خسړې دارنګي مسواک وي تسبیح ور سره دي او له ځوان را مدد شي او د خسړې بدعات کوي رسومات کوي شرکيات کوي او د خسړې ور دې چې کله راشمون کا وای وای هاي کاش کې چې بیا کوم زماو په منځستا کې له واله د مشرق او د مغرب شیطان زغ دي تباہ او برباد کړم نو ډیر بد مرګره فبئس القرین ای چری وفاده ونرسي تاسو نن باندې پر چې تاسو ظلم کړی یقینا تاسو په عذاب کې شریکی نو آیتا ورته کڼو تا یا لا خیرندو تا او هغه چاته چې په خطا یې ښکار کوي فإما ذهب ذلك فإنا منهم مستقيمون أو بأنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مستقيمون